السلام علیکم ګران کتونکو عبدالله شیرین یو پر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زړې خبرې زړې ایشو او څنګه تاسو ته معلومه چې زیډ کې بي چې کومه کمپنی ده د هغې طرفه په سوات تحصیل کابل کوم مین روډ چې دی د باغډیرۍ پورې په هغې باندې کار شروع دی، خو هغه اوس د سستروۍ شکار دی او د هغې د وجې نه خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي، ستونزې دي، ګرد و غبار دي، بیماریان لګي. په دې حوالې سره مونږ د ویلیج کونسل نینګولۍ چیرمن فتح الله صاحب سره رابطه کړې ده. د هغه نه تفصیل اړو چې څه مشکلات دي خلکو ته او د اوسه پورې هغو څه کارروایي کړې ده او مطالبه څه لري. عبدالله تقریبا دا 315 ورځې وشوې ده د نینګولۍ کې دا روډ توګلی دی او دا یو جوړه ده. د دې نه د روډ په غاړه کوم سکولونه چې دي په دې ګورنمنټ های سکول هم دی، د جنکو سکول هم دی، بل دکانداران دي، هر یو سړي ته دومره سخت تکلیف دی او دې ته مونږ وایو دې بس یو ورځ سرته اوبه ونولي او بیا ټانکۍ یې پټه شي بیا اوبه ننولي. نو په کار دا ده چې څومره روډ هوګئ چې څومره پورې تاسو ترکول کولی شئ نو هغه انتهایي که دکاندار دی که کور والا دی که د نینګولۍ ویلیج کونسل یې تباه او برباد کو، د دوړو نه تباه او برباد شو او دې ته مونږ د اوبه ووایو نو بس وایي دا د ټینکر درغه اوبه ونوستې او اوبه ننولي. نو په کار دا ده چې مهرباني دې بل په مخه پې اکسیډنټونه هم وشو، دا روډ هغه کندې شوی دی، توګلی شوی دی، نو موټرسایکلو داسې ضعیف العمر کسان پې هم دغه شو، هغه اسپتال ته مونږ وړو، اکسیډنټونه پې کېږي، دا دوړه د پولوشن دی. نو ما هغه انوایرمنټل ډایرکټر صاحب ته هم دغه درخواست کړی دی، هغو ما ته درخواست راولېږه، ټلیفون مې ورته کړی و، خو ته درخواست راولېږه چې موږ پې کارروایي وکړو. درخواست مې هم کړی دی او هغه مې ورته لېږلی دی او په دې میډیا باندې مې هم دا کړو. نو انتهایي د نینګولۍ خلکو ته انتهایي سخت تکلیف دی چې دې روډ توګلی دی او چڼکاو پې د اوبو نه کوي او هغه د دوړو نه پاک کړی هم دی، کمپریسر کړی هم نه دی. په کار ده چې دوړو نه پاک کړی جو که بیا ګاډي تللی نو دوړه به نه وه. نو که دکاندار دی که سکول دی که د چا کور دی که جنرل سټور دی، ټولو خلکو ته د دې د دوړو د لاسه بیماران شو. نن سبا خو هسې ما کرونا غشی دی او خلک د یخنۍ بیماران دی. نو د دې د لاسه څوک یخنۍ والي، چا مرۍ خرابه ده، د چا سترګې خرابې دي او پولوشن والا ته ما ټلیفون کړم، نو هغوی چې بغیر درخواست نه شو کولی هغو ته هم درخواست وکړو. نو په کار دا ده چې په دې څه غم وشي چې په دې سهار ماښام چڼکاو کړي چې دا دوړه پې روکاو شي او دا ترکول پې وکړي. که اوس فرض کو بارانونه شروع شو، جنوري فروری شروع شو، نو بیا به ترکول هم پاتې او خلکو ته به دا تکلیف وي. نو مهرباني دا هر سړي خپل قانون خپل حکومت ته د عوام او د چا هېڅ فکر نه ساتي، خو چې خپل کار وکړي نو دومره کار کوئ چې څومره پورې تاسو ترکول کولی شئ، څومره پورې کار کولی شئ، نو دومره پورې توګئ. نو دا د ظلم انتها یې کړې ده. جی بالکل ګران کتونکو، تاسو د هغو خبرې واورئ او څومره تاسو ته معلومه چې بیماریان هم ډېرې زیاتې سیوا شوي دي او بیا خاص کر د پلوشن د ګرد و غبار د وجې نه هم ډېر زیات خلک ناجوړه دی. په کار ده چې په دې باندې انتظامي ایکشن واخلي او دې چې کوم دا سستروي ښکار دا منصوبه ده دا پای تکمیل ته ورسوي چې عوامو ته چې کوم مشکلات دي، ستونزې دي، په هغې کې څه نه څه کمی راشي. زه عبدالله شیرین په دې ټایم ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.